نو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زایمه همیرا محوش. د وانا کیډټ کالج ټول کیډټس عمله او سیول سټاف به حفاظت سره ریسکیو کړي شوي دي. د ریسکیو شوو کې 1540 کیډټس، 19 استادان او 143 سیول سټاف شامل دي. په مجموعي توګه 699 تنان کیډټ کالج کې دننه موجود وو، کوم چې پاک فوج په محفوظه طریقه ریسکیو کړي دي. د اسلام آباد G11 سیکټر کې کچرونه بهر ځانمرګي چاودنه شوې چې په نتیجه کې 12 کسان شهیدان او دیش ژوبل شوي دي. خیبر پختونخوا حکومت سبا کېدونکې د امن جرګې اعلامیه وفاقي حکومت په شمول ټولو سکیورټي ادارو او اپیکس کمیټې ته وړاندې کولو فیصله کړې ده. خیبر پختونخوا هریپور ضلع کې میشته افغان کډوالو ته د علاقه خالی کولو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي په سرکاري سکولونو کې د شپږم جماعت نه د مصنوعي ذهانت کورسونه معرفي کولو هدایت جاری کړي دي. ګلګت بلتستان کې په کراکورم شهره لینډ سلایډینګ له وجې 6 ګاډي ملبې لاندې شوي او ګڼ شمېر مسافرو ګاډو ته هم زیان رسېدلی. دا تر دې دمه مهم خبرونه، نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سونو پښتونخوا سره اوسئ.